بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ای مودل خوگو خستا مشرونو نجوانونو کشرونو ورونو ملګرو تاسو مو ټولو ته دا غپاتی دا چې یقینا الله جل شانه د ټولې دنیا خالق تا مالک تا رازق تا دیغه قبضه قدرت کی هر څه دی هغه څه وغوړي یقینا په هر وخت کې بغیر د چو د مدد نه هر څه کولای شي هیڅ کله هیڅ ته محتاج نه ده زکه د دنیا کې هیڅ کوم نو الله تعالی اول نه موجود وو بیا الله تعالی د دنیا نظام پیدا کول وغوښتلو نمبر سره خلق پیدا کیږي مخلوق پیدا کیږي چوک سریږي چوکور کې مړیږي چوته زندگی ملويږي چوته مرګ ملويږي چوته خوراک ملويږي چو خوراک ختميږي شپه او ورځ تیرسي غرمو سړو تیرسي کلونه تیریږي صده تیریږي قسم خلق ور کې پیدا کیږي چوک دی الله تعالی د ذات منون کی چوک دی الله تعالی د ذات نه انکار کوون کی دوا قسمه پلیټ فارم د څغاروون دا پدې کې اټولن اعلی اټولن لوی خلق اغا حضرت انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات دي اغا الله تعالی خپل مخصوص خيستا پوک خلق پیدا کړیو او الله تعالی دغه سرویس کولو پورې تربیت کړو هر قسم ته بورې خطه لغزش نه الله جل شانو هغه پوک وساتلو اعلی پوک هغه ته نبوت ور کړلو او د نبوت په پلیټ فارم باندې هغه خپل یو درون مهنت وکړلو هغه هم ته دنیا ته راغلو هغه بل څه خبر نه د کړي دنیا کې انسانانو ته هغه اټولنه اولنې خبره هر پیغمبر ته سملو شوې ده اداغه تاسو د دنیا د ټول انسانيت تاسو په امت او په ملت او په قوم او په وخت او په زمانه کې رسی هغه اټول انسانيت ته تاسو ایوا خبره خاصه ای اور باندې زدا کې پوي کې اور باندې صداغه معیار دی کمیابه او معیار دی نکمیده ته جوړیدل شي معیار دی کمیابه دسی کچی ته تاسو لا اله الا الله ویلو تاسو به کمیاب شي او کچی ته تاسو لا اله الا الله ونیلو تاسو به ناکام شي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وی تاسو به کمیاب شي لا اله الا الله نفی اور اثبات تا سنشتو دنیا کی یو شای هم څنګه عبادت وشي عبادت لایک ایچو کومشتو الا الله مگر یو الله دا الله تعالی به عبادت کولی شي نو دی الله تعالی عبادت کولو د پر حضرات انبیاء کرام اټول استعداد هغه په اندی باندې ولګولو په دې مهنت کولو کې حضرات انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام نشپی ته کتلی نوریزی ته کتلی نه غرمه ته کتلی دي نه سړه ته کتلی دي نه عزت ته کتلی نه بیزته ته کتلی نه قوم ته کتلی نه خندون ته کتلی نه نریناو ته کتلی نه زناناو ته کتلی نه فوج ته کتلی نه غریب ته کتلی نه امیر ته کتلی نه صدرت ته کتلی نه وزارت ته کتلی غرض دا د خپل د غدرون مهنت کې هغه هر قسم ته خپل مهنت صرف کړلو او دې لپاره قسم تکلیفونه برداشت کړلو تاریخ په دې خبره باندې گواهه حضرات انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام هغه د څوره ویانې ټکوانې تکلیفونه غمونه دردونه برداشت کړلو صرف دې لپاره برداشت کړلو چې دی الله تعالی لوی خواګا درنده مینې نه ډاکه نما د ټول دنیا انسانيت ته څنګه ورسیږي ټول دنیا انسانيت الله تعالی ته څنګه تسلیم کی دې لپاره هغه شپاورز مهنت هغه دې لپاره صرف شو ده ایو نبی هم دې لپاره مهنت نه صرف کړه خپل استعداد خپل سوچ خپل فکر خپل طاقت خپل قوت خپل عزت دې لپاره نه صرف کړه چې دنیا هغه ته څنګه ملو شي د قانون څنګه جوړ شي پټي څنګه جوړ شي رزق ته څنګه ملو شي خزي ته څنګه ملو شي بچي ته څنګه ملو شي تاریخ په دې خبره باندې گواهه ده چې حضرات انبیاء کرامو کې هیڅ هم دې لپاره خپل مهنت نه صرف کړه وقتی ضرورت حضرات انبیاء کرام هم پورا کړه دا لکه خوروک تا سکوک تا کور دا خزه دا بچای دا پټای دا څوم دي دنیوي له سره ضرورت بشري سره تعلق لري حضرات انبیاء کرام اغا هم به طور ضرورت څوره پور کول پکورو آی پورا کړی هغه کوم صحابه کرامو حضرات انبیاء کرامو خپل ضرورت هم پورا نه کړه
ډیر شون د سیو حضرات انبیاء کرامو ته ضرورت وو او ضرورت نه د پورا کړه لہذا هغه خپل مهنت کولو الله تعالی هر نبی سره دا وعده واته چوک دي تو خبره تو په میشن کې تو سره شریک شي کمیوب دي عزت ولا زندگی به هم په دنیا کې وي عزت سره به ته مارګ رسی او مار نه بعد کومه زندگی روانه اب خستا او د عزت ولا زندگی وي او هر یو نبی سره په میشن کې چوک ندي شریک شي هر نبی د میشن مخالفت کړه دا پټکو کې غل دا کاغه دي آدم علیہ الصلوۃ والسلام څور اولاد دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دا او هغه بعد څور امت روان دا او تیر شو دا د اټول په دې میشن کې مخالفت حضرت انبیاء کرامو کړه دا په دنیا کې بے عزت ولا زندگی همیشه د پر مار نه بعد د کمې ولا زندگی او ځن کدنونه الله جل شانو باندې سخت روستلی دي مرګونه او سخت رغلی دي لہذا اوس چوک دی لا اله الا الله په مقابله کې رسی هغه به د نبی د میشن مخالفت کوي چونکی دنیا ته تاسو مو ټول د خبره پاتې اخیری پیغمبر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغله دا هغه نه بعد بل پیغمبر بالکل نشیرت للا او کایو پیغمبر په اخر کې رسی عیسی علیه السلام به نزول کیږي هغه به طور پیغمبر دنیا ته نه رسی بلکې هغه به طور امتی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې رسی هغه به نبوت او سر نوي هغه به یو امتی په دې دنیا کې به تشریف وروړي او میشن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا میشن چلی لہذا په دې وخت کې حکم خالق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه علاوه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب نه علاوه بل نبوت تقلید کوي د دنیا کې هغه میشن چلی اوس کې او هغه کتابونو میشن چلی یقینا هغه خلق نکوم دي ویلي الله جل شانو کوم پیغمبرانو رسولي وغه ټول حق بر سچو مهنت کړه دا دنیا نه تشریف وړه دا همیشه د پر کمیوب لور دي او یغه میشن ختم شو دا او سره څوره کتابونو حق بر سچو هغه نه چې عمل کولو کامیاب یافته او دنیا کې خوشاله ولا ژوندۍ و مرنه بعدم ژوندۍ و خوشاله ولا او دا هم خو کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغللو هغه ټول کتابونو حکمونه منسوخ شول اوس احکامات الهی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خستا قران پاک مبارک او حدیث مبارکاو کې د دې امت کامیابی د چوکي منی او چوکي نه منی هغه نه کوم دا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت په اتباع کې اټول امت د لپاره کامیابی ده نو اوس په دې وخت کې د څوره نارینه دي څوره زنانه دي هغه په اټول غوړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارک ته کېږدوي او قران پاک د احکاماتو مطابق به ژوندۍ تیروي کنه تیرولا د ژوندۍ به د خواهشاتو مطابق وي او چې د خواهشاتو مطابق ژوندۍ دي نه مخکې انبیاء کرامو په دور کې تیر کړی هغه نه کوم شوی دي ذلیل شوی دي بذات شوی دي زرګدنی ذلیل بذاته او مار نه بعد به ذلیل اور بذات وي او همیشه د پر جهنم ته چی ذلیل اور بذات وي نو څه په دې دنیا کې منلي د انبیاء کرامو سره خواهشي قربان کړی دي ضرورت قربان کړی دي هغه ته ژوندۍ هم پوکا عزت ولا کمیابه ولا مار هم پوک عزت کمیابه ولا مار نه بعد ژوندۍ به پوکا عزت کمیابه ولا وي آخرت کې به همیشه ژوندۍ د جنت ولا هغه پوکا عزت او د کمیابه ولا وي اوس کې انبیاء کرامو سلسله چونکی ختم شوی دا دا امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت زمور امت تا دی امت نرینا زنا زمور دی دا زنانا دا نرینا بوس خپل مهنت کوي متاسو د صحابه کرامو زندگی باندې نظیر وچو دا ضرورت صحابه کرامو سره هم تړلیو صحابه کرامو 14 درې څلور ودونه هم کړی دي کورونه هم ور سره او کوربور هم کولو ضرورت هم پوره کولو عزت هم ور سره او جماعت هم ور سره او صدرت گورنری هم ور سره او مشرنی هم ور سره وی جرګي هم کولی د کورونه هم کولو دا ټول دنیا ته ضرورتونه دي ټول پوره کولو خدا ضرورتونه د ضرورت په درجه کې صحابه کرامو بیبيونو هم دا ټول کارونه کولو کور کارونه کولو خپل خوندونو بچي ستلو او حتی جنگونو کې خپل خوندونو سره شریکېدلو دا ټول دا کارونه صحابه کرامو بیبيونو هم کړی دي خنن ایمونرینا څنګه بالکل دیننا بے پروايي سره ژوندۍ تیری نو الله تعالی احکامات منل شته دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ژوندۍ تیرول شته دا نو خپل خواهشاتو قربانول شته دي هر یو سړی لګیا دا چې الله تعالی حکم څیره پر ته معلوم ده کوم څه کول شي دی ورکی فایده وی نقصان او تنر سي هغه کوي خو کله دی الله تعالی احکامات دي خواهشاتو سره ټکر روشي دی الله تعالی احکامات وګورځي خپل خواهشات کوم د پر کوي لکه شراب د دی الله تعالی احکامات سره ټکر دا چې خواهشات روشي ګوره الله ته خفا کی شراب وس کی لکه زنو دی الله تعالی احکاماتو کې
الله تعالی به خفقي سمای کې ټکر روغلو مو خواهش مطابق تا نا ټکر وسره روشي مو هغه پریدو یلا حکم بیا هغه مو کو غلا د ډیر ګناونه دي چې مو ته خواهش سره کله ټکر روشي بیا مو هغه پریدو الله جل شنو خفاکو هغه کارونه مو وکو اند سينرینا اند سيزننا نه لہذا نن په امت کې د څوره پریشانې دي پریشانې واحد سبب انداغه ده چې تاسو مو دي الله تعالی احکامات ته نه ګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو ته نه ګورو احادیث مبارکه او فقه او شرح ته نه ګورو مفسرین او دلایل ته نه ګورو واقعات ته نه ګورو دغه عبرت نه خلو دې واجب نه مو تاسو ټول پریشان هولې نن اټول زندگی صرف اور صرف دی باندې چوک په دنیوي کوربور کې لګیا دي هغه چې مل د صدواشي کور د صدواشي پلټون دي زیات شي کوربور د ترکیور کې وشي و ملکی کوربور د نورم زیات شي اندانو نزنانه پاندې کې لګیا دي نو جوانون پاندې کې لګیا دي چې په موبایل باندې چې په کیلکود باندې الموز په باندې سره شتو جامع سره نه د قرآن پاک تلاوت په باندې سره شتو دا نه د الله تعالی ذکر په باندې او د هون سره شتو دا نه الله پاک نه وخت په یکسي او په تنهایی کې شتو دا نه د خپل بچیو تربیت شتو دا نو کورونو کې تعلیمونه شتو دي نه د الله تعالی احکامات د قرآن پاک مطالعه شتو دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې د احادیثو مطالعه شتو دا نه د صحابه کرامو ژوندۍ یغه مطالعه شتو دا نه د صحابیاتو ژوندۍ مطالعه شتو دا بس خپل منمانی شروع ده هر یو سړی منمانی کوي منمانی مطابق زندگی تیری نو څه منمانی مطابق زندگی تیری به تو خواهش مطابق څه کله ته زندگی تیری یقینا څه تو نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زور باندې اعتراض نه کیږي ته به الله تعالی په زور باندې اعتراض کوي ته به صحابه کرامو په زندگی باندې اعتراض کوي ته به علماء کرامو په زندگی باندې اعتراض کوي ته به بالکل مکمل د دین مخالفت کوي ته به قرآن ته واخ نه ور کوي ته به د مدارس مخالفت کوي ته به د مساجد مخالفت کوي ته به د خلکو مرسته کوي څنګه به ته در پر د نوې معلوم څنګه نه سور خبيستا یغه خبست سور د خطب یغه په معیت کې هغه سربته اور سراوي څنګه دی واجب اسلام ته دین ته مسلمان ته قوم ته ملت ته بچهت ته حکمرانیت ته وزارت ته صدارت ته اسلامي نقصان رسوي او ته چونکی تقوا تو کی وینا پرهیزګری به تو کی وینا شیطان به تو باندې غالب وي څکه شیطان در باندې غالب ده نه شیطان څخه در باندې غالب ده یقینا چې شیطان کوم ملګری او ملګرو معیت په تو تخلګي او کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ملګری دي هغه معیت باندې به تو ته بالکل به تیروي او به هغه وړاغه خبره هغه به یقینا څنګه کې بل لغزش غلطي ګونو ویور کې ها ګونو به ته دوره غټه ګونو ولګي څنګه ګونو به ته ټارګټ کې د څه طریقې سره څنګه خاصي څنګه غلطي لغزش بونه شوی ته به دوره غټه غلطي وکړي ته به د غلطیو پیلو کول دي پر ذریعہ به جوړ شي لہذا دی واقع یقین وقت متوستا دی قرآن مطالعه دی احادیث مطالعه دی انبیاء کرامو څوک ورسون دی علما یغه په معیت کې هغه سره نستای خپل ژوندۍ بدلول کاغه تبلیغ کې واخ لګول دي کاغه مدرسې کې داخلي دل دي کاغه تصوف کې څوک پیرون دي صحیح هغه سره نستای دا کاغه درس او تدریس تا کاغه جهاد دا کاغه سیاست تا د اټول پنځه اهم شوبې دي لکه څنګه نور شوبو کې تاسو علماء کرام منو سیاست مې او شعبہ دا علماء کرام په دې بني یقینا درون نظیر لري اغه لکه څنګه تور باندې اعتراض کوي دین به اوتونه به علما ور باندې خپيږي خو علما یو کور کوي هغه به یو گنجائش هغه کې یو لار کتل وی لار باندې مهنت کوي ویلي زوره لوی علما کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امت په گمراهی باندې نشي چې مکیدله یعنی علما کرام په گمراهی باندې نشي چې مکیدله ته اوس وګوره کوم طرف ته ډیر علما په یوز باندې موجود دي کغه جهاد کې دي تصوف کې دي سیاست کې دي درس او تدریس کې دي دا وګي څوره علما کرام اکثریت په یو طرف باندې ده نه یقینا څه تو موته مغو خلکو سره کېدل پګور دي کنه غلطو خلکو سره ملګرتیا کوي څنګه په کومي شعبې کې هم ویل نه وي اسلام ته دین ته صورت ون راځي هغه شعبې نه هغه زوینا یقینا څه تور کې برابر شریکی نو اوس کې تاسو یې مو په ځل کې دی الله تعالی تکت کوشي دی الله تعالی کبریا کوزشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وشي دې لپاره ضروری دا غدا سموتو سو حضرات انبیاء کرام ولا څوک ورسادي څنګه علماء کرام دي هغه په محفلونو کې ګینو هغه سموتو سو محبت وی هغه نموتو زون پیو بجای دې انټرنیټ او فیسبوک او ګوګل او د نور شیونو ته سو چینل ته سو یوټیوب ته سو ازونه کې موتو سو ګورو ازونه موتو سو ویلې زدا میډیا خو ته پاتې سې دې میډیا ته مو حق علما څوک یې غډیر کام وروتلی زګه دا خلکو خپل حکوم علما دي میشن دي پاره سټ کړي دي کنه ولې دي هغه بیانونه کوي غلط بیانې کوي لغه د اسلام دین ولا خبره ته مو متاثر کی هغه طرف ته مایل شو هغه بیانونه وورو حتی چې هغه بیانونه اوریدل کې بيدان نقصان وشي چې موږ ته به گمراه شو په بل طرف ته لور شو نو دي علماء حق هغه پہچان کول پکور دي علماء حق هغه سره کېدل پکور دي خپل ژوندۍ بدل کو ورنا
بدن موبایل در سره دي فرشتي خاصه تاسو عمل مول لیکي نیکه او بده خو په فیسبوک باندې تاسو موږ شو شیر کړلو په یوټیوب باندې شیر کړلو ټیک ټاک باندې شیر کړلو نو عمل ما خپل هم ته ورکړیا قیامت پورې زبردست تاسو کیږي الله تعالی تاسو مو اټول ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین.